ګران کتونکو زه وقار شاه یم او ما سره حسن خان ناست دی سینر صحافي دی. تاسو یې ګورئ په ټي وي باندې. مونږ افغانستان او پاکستان چې کوم دغه شخړه ده یا کشیدګي ده، نو په دې باندې زه دوی سره لږ غونډه ډسکشن کوم او د دې وجوهات او یا د دې مسلې او دې سره د دې پوښتنه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن صاحب، دا چې کوم صورتحال دی په سرحد باندې او د دواړو ملکونو چې کوم فوجونه دي هغه څه راغلي دي، نو ستاسو په خیال باندې د دې مسلې آیا همدغه حل چې پاکستان په افغانستان باندې حمله وکړي، او آیا تاسو غواړئ چې د دې مسلې حل جنګ دی او که نه خبرې وي؟ ډېره مننه وقاص. ګوره دا خو بالکل د مسلې حل نه دی، دا څه چې وشو ځکه چې د هغې سره دا مسله نوره ټیک ده. کیدای شي پاکستان چې د څه دپاره کړې وه چې د 14 تاریخ باندې کومه حمله شوې په سکیورټي فورسز، هغه مورال بوسټینګ هم پکار و. بل دوی هم دلته کې ستړي شوي دي چې افغانستان خاوره مسلسل استعمالېږي. خو د هغې دپاره د داسې قسمه دغه سره دې سره وشو، دی خو ما په خیال الټا طالبانو ته، امارت اسلامي ته او ټي ټي پي ته الټا فایده ورسوله. زما خیال یعنې تاسو وایئ چې د دې حملې هغوی ته فایده وشوله، امارت اسلامي او ټي ټي پي ته د نقصان په ځای فایده ورسوله، دواړو ته فایده هغه څنګه؟ ورسوله. یو خو ګوره د امارت اسلامي باره کې جنرال د افغانانو دا خیال و چې یاره لکه دا خو د پاکستان لاس پوڅي دي او پاکستان ورته څه وي. هغه اوس د دې طریقې سره هغه څونه افغان ډایسپورا ته د هغوی سمپتیز د امارت اسلامي دپاره چې ووایي یاره دا خو ډېر تکړه دي او بارډر دی او دغه دي. دغه شان د ټي ټي پي دپاره په افغانستان کې دننه یو ډېر لوی مونږ چې ورته وایو یو سمپتیز ګراوند ورته کریټ کړل. خلک وایي چې دا ټیک کوي او دا په پاکستان کې جهاد کوي او دوی سپورټ کوي. نو زه وایم چې په ځای د دې چې دا شی نه وي، نو زما خپل رپورټس دا و چې یاره افغان طالبانو یا امارت اسلامي څه نه څه د دوی خلاف څه کوشش کوو چې یاره لکه دوی د حملو کې کمې راشي. خو اوس زما خیال دا دی چې یاره کیدای شي واغه ماحول اوس نه وي او الټا هغوی ته نو دا ما ته دا غلطه فیصله ښکاري د پاکستان. خلکو پاکستان سره اوس څه اپشن دی؟ آیا پاکستان به د دې نه وروسته بیا هم حملې کوي او که نه، او که چېرې پاکستان د حملو دا لړۍ ته دوام ورکړو نو بیا د افغانستان نه به څه جواب راځي؟ ګوره ما په خیال نورې حملې خو اپشن نه دي او زما نه دی خیال چې یاره پاکستان فردر داسې قسمه کارواینې کنټینیو وساتي. اگر چې زمونږ په سکیورټي اسټابلیشمنټ کې بعضې داسې خلک دی چې هغه غواړي چې لکه داسې قسمه دغه دې کېږي، خو زه وایم چې یاره ګډ سینس ویل پریویل او دغه چې دا د مسلې حل نه دی. خبره د دې حل دا دی چې طالبانو سره به کېنې، امارت اسلامي سره به کېنې، یو ځل نه 10 ځله 10 ځله نه 20 ځله خبرې اترې به کوي مختلف ټیرز باندې، پارلیمنټیرین دې لاړ شي، مشران دې لاړ شي، علما دې لاړ شي، دا به هله دا مسله حل کېږي. داسې په تورې سره ټوپک سره په وینو تویولو سره مسلې حل کېږي نه. او ان کیس خدای مکړه پاکستان دا پالیسي جاري وساتله، نو ما په خیال دا به د پاکستان دپاره ډېر لوی نقصان. حسن صاحب، تاسو دا نه فکر کوئ چې ګنې دا جنګ ته خبره بوتل دا د دواړو غاړو کمزوري ده؟ لکه دواړو غاړو کې لکه دې مذاکراتو والا د خبرو اترو والا خلک پکې نشته، یا دومره سوچ سمجھ والا خلک نشته چې دا معامله ته خرابه شوله؟ بالکل 100% زه دا ګڼم چې څنګه تاسو وایئ چې دا د دوانو طرفه چې کوم دی هغه کمزوري ده، چېرې په ځای د دې چې ناست وي یو بل ډېر مشترکات دي، ډېر یو بل باندې انحصارونه لري، د ډېر زیات کامنلیټیز دي، پکار دی چې هغه ایکسپلور کړی وي. جنګ تل دا دی چې دا د فیلیر دی، د لیډرشپ، د پولیټیکل لیډرشپ فیلیر دی او هم د مذهبي لیډرشپ فیلیر دی او هم د سکیورټي لیډرشپ فیلیر دی. حسن صاحب، بل چې کوم ځینې خلک دي دانشوران دي یا صحافیان دي په ټي وي باندې ناست دي، هغوی د جنګ جنګداري نومونه جنګي لګیا دي، نو دغه دانشورانو ته یا دغه چې کوم خلک دي، تاسو د هغوی دغه چې کوم د دې دغه فعل دی یا چې کوم د دې دغه کار دی دې تاسو څنګه ګوره ما په خیال زمونږ بعضې ټایم کې داسې زمونږ اکثر پاکستان کې هم او افغانستان کې هم چې بس مونږ بیا ریاستي بیانیه چې کومه ده هغه سپورټ کوو. ما په خیال دې ټایم کې دا د حکومت چې کوم دا کار کړی دی دا غلط کړی دی او مونږ له پکار دی چې ابجیکټیو د دې مونږ انالیسیس وکړو. زما کار دا زه وګورم چې د دې به ما ته فایده سي او نقصان څه دی، نو ما ته خو نقصان ډېر ښکاري، فایده یې نه ښکاري. نو زه وایم دغه خلک یا خو ناپوهۍ وجه ده چې لکه هغه هم د ګراوند ریالټي ورته پته نشته، یا بس دوی د ریاستي بیانیه ده، بس ریاستي بیانیه کې چې کوم دی په هغې کې ځان شامل کړی دی. صحیح، مننه. خو ګرانو کتونکو، بل حسن صاحب څنګه وویل چې که غلط کار شوي یا هغه موږ لپاره کاونټر پروډکټیو وي، په راتلونکي وخت کې به پکار ده چې یو صحافي په حیثیت په یې اواز اوچت کړو. بل طرف ته موږ په دغه باندې هم اواز اوچتول پکار ده چې په افغانستان کې د ټي ټي پي لخوا کومه خاوره کارولې شي، نو باید د افغانستان یا امارت اسلامي چارواکي
دغه چې کوم کار کېږي دغې ته هم مخه ونیسي او د افغانستان نه پاکستان کې د راندازي کېږي دا د دې مخنیوي وکړي.